الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو، نن در سره یو ډېر ښکلي الفاظ شیر کول غواړم چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د انسان مبارک کې او د زبان مبارک کې څه فرمایي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي چې دا زبان کومه ده، وایي دا ډېر حلقه ده او ډېر کم وزن والا ده. خو ډېر خلک دي چې هغه په دې زبان باندې طاقت نشي کولی، په دې زبان باندې خپل قدرت نشي راوستلی او د زبان خپل لاندې نشي غږولی او لکه طاقت یې پې نه لري. خو بیا حضرت علي رضی الله عنه وایي چې نبي علیه صلات وسلام وایي او د انسان بدن چې کومه ده دا په مثال د یو دوکان ده. لکه دوکان هله پته لګېږي چې دوکان سړی کلاو کړي، د دې دوکان چې کومه تله ده هغه د انسان خوله ده، یعنی زبان ده. خو چې کله انسان د خپله تلو کلاو کړي بیا پته لګېږي چې دا دوکان د سرو زرو ده یا د وسپنې دوکان ده. زما عزتمنو مسلمانانو، لکه دې نه مونږ ته دغه معلومیږي، دغه سبق ده د مونږ مسلمانانو دپاره چې لکه د خوله د انسان که چېرته انسان خوله او د زبان ښه استعمالېدلو نو د انسان کامیابه او انسان ښکلی او قدرمن جوړېدلی شي. او که چېرته د انسان الفاظ د انسان چې کومه گفتگو ده دا ټیک نه وي، د انسان الفاظ او گفتگونه خلک متاثره کېږي او خوشحالېږي هم ترې او خلک خفه کېږي هم ته. بهتر دی چې زمونږ او تاسو چې کوم خپل زمونږ زبان ده، زمونږ ژبه ده، دا مونږ په خپل حق باندې په خپل طریقې سره په خپل کنټرول کې استعمال کړو، نو مونږ او تاسو په دې نه فایده